اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول ته په خپل نوي سیکنډ ویډیو کې چې دی د کلاس 9 پای کې ویلکم یم. په دې سیکنډ ویډیو کې به باقاعده مونږ د برانچز اف کیمستري په باره کې وضاحت کوو. نو څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري زمونږ کوېشن نمبر 5 چې دی هغه برانچز اف کیمستري په باره کې دی. د دې مخکې مونږ کیمستري ډیفینیشن د نه علاوه مسلم پیریډز بیا پای کې مختلف فور ساینټیسټ مونږ وي دغه شانتي مونږ انټروډکشن وکړو. اوس مین ټاپک چې کوم دی هغه برانچز اف کیمستري دی. په دې باره کې چې کوم کوېشن راځي نو هغه خو یا داسې راځي چې وایي تاسو یو دوه برانچز ورکړي تاسو وایي دا ډیفاین کوي ایکسپلین کوي، یا راځي وایي څلور برانچز ورکړي یا ډیفاین کوي ایکسپلین کوي، یا داسې راځي چې دوه برانچز ورکړي وي په دې کې ډیفرنشیشن وکړي. نو موږ به ټول برانچز زده کوو ځکه دا پته نه لګي چې کوم کوېشن راځي پیپر کې. ښه جي، نو د ټول نه اول چې دی موږ کوېشن ګورو چې دې باندې کوېشن څنګه وي. کوېشن نمبر 5 دی سټیټ اینډ ایکسپلین د ویریس برانچز اف کیمستري. مطلب تاسو یې ایکسپلین کوي، وضاحت وکړي دغه د کیمستري چې کوم ویریس برانچز د هغه. ښه جي، اوس زمونږ به چې کله پیپر کې لیکو نو باقاعده به موږ ټاپک ورکړو برانچز اف کیمستري. بیا زموږ سره ډېر شي برانچز دی وایي ډفرنٹ ایریاز اف کیمستري فار سپیشلایزیشن آر کالډ برانچز اف کیمستري. مطلب چونکې کیمستري خو یو غټ فیلډ دی، یو وسیع فیلډ دی، نو دې وجه نه ساینټسټو چې دی هغه د په مختلف برانچونو کې ډیوایډ کړی. نو په هر یو برانچ کې چې دی خپل سپیشلایزیشن دی. کله چې یو سټوډنټ چې دی د 9 10 فرست او سیکنډ نه پاس شي بی ایس ته ورسي نو په بی ایس لیول کې چې دی هغه باقاعده بیا اولنی دوه درې سمسترو کې خو یو څو کیمستریان وي خو بیا په فاینل سمسترو کې د سپیشلایزیشن کوي. نو هغه سپیشلایزیشن یا د په فزیکل کیمستري کې کوي، یا په ارګینیک کې کوي، یا په ان ارګینیک کې کوي، یا په انالیټیکل کیمستري کې کوي، یا په نیوکلیر کیمستري کې کوي، یا انوایرمنټل کیمستري کې کوي. نو دې وجې نه چې دې ته دا چې په جدا برانچونو کې ډیوایډ کړي دي ځکه د هر یو د یو ځان په خپل یو فیلډ چې د ځان وسې فیلډ دی. ښه جي، نو اوس راځو فزیکل کیمستري ته. فزیکل کیمستري څه ته وایي ګوره موږ دا ډیفاین کوو چې اټ از د برانچ اف کیمستري. دا کیمستري یو برانچ دی which deals with the relation چې پای کې موږ هغه ریلیشن سټډي کوو، تعلق سټډي کوو، کم تعلق between the physical property of substance and their chemical composition. مطلب یو میټر څنګه دی، څنګه جوړ دی، کمپوزیشن یې څنګه دی، او بیا د فزیکل پراپرټیز څه دي، او یا موږ دا هم سټډي کوو چې دا فزیکل پراپرټي دی بل سره بدلیږي را بدلیږي څنګه. مطلب لکه موږ به یو میټر راوړو لکه واټر، دا سلډ دی، دا لیکوډ دی، دا واټر د سلډ یعنې آیس ته څنګه بدلیږي، د ویپر ته یعنې ګیس ته څنګه بدلیږي. نو موږ په دې فزیکل کیمستري کې دا خبرې کوو. یا موږ دا ډیفینیشن هم کولی شو ګوره آرمین یا اټ از د برانچ اف کیمستري. دا د کیمستري هغه برانچ دی which deals with the study of چې پای کې موږ سټډي کوو څه سټډي کوو لاز اینډ پرنسپل، هغه قانون او هغه اصول سټډي کوو. they describe the changes in matter and energy، کم چې په میټر یا په انرژي کې کم چینجز راوي. مطلب په دې فزیکل کیمستري کې مونږ د دې خبرو نه علاوه ریټ اف ریاکشن، یو ریاکشن چې دی کیږي د دې ریټ په صحیح، د دې نه علاوه ریاکشن څنګه کیږي دا خبرې به موږ سټډي کوو. یو سبسټانس فزیکل پراپرټیز چې دی هغه څه دي هغه موږ سټډي کوو. په یو ریاکشن کې انرژي چې دا هغه انوال لکه نه انوال، دا ټولې خبرې په فزیکل کیمستري کې هغه چې دی موږ سټډي کوو. ښه جي، لکه اوس فار ایگزامپل دې کتاب دې نوټس کې ایگزامپل هم دی. فار ایگزامپل ان دس برانچ، په دې برانچ کې وی سټډي اباؤټ، موږ سټډي کوو سټرکچر اف میټر چې لکه یو میټر سټرکچر څنګه دی. دې نه علاوه کیمیکل پوزیشن چې دی څنګه دی، کیمیکل بانډینګ مطلب په دې کې دا بانډ چې دی هغه څنګه جوړ شوي دي، او کم لاس چې دی هغه دا په دې کیمستري کې دي لکه بوایلز لاس شی دی، چارلز لاس شی دی. نو په دې فزیکل کیمستري کې دا سټډي کوو. شارټ کټ ډیفینیشن دا دی چې فزیکل پراپرټي اف سبسټانس، یو سبسټانس چې د څه څه نه جوړ دی، کمپوزیشن یې څه دی، ریټ اف ریاکشن سبسټانس څه دی، فزیکل چینجز څنګه راځي، او یو سبسټانس جوړیږي څنګه، سټرکچر څنګه، دا ټول په فزیکل کیمستري کې سټډي کوو. ښه جي، اوس زما سره چې دی دویمې برانچ دی. نو په دویمې برانچ کې زموږ سره ان ارګینیک کیمستري ده. دویمې برانچ څه شی دی؟ دا ان ارګینیک کیمستري ده. ښه جي، ان ارګینیک کیمستري څه ته وایو؟ اټ از د برانچ اف کیمستري، دا هم د کیمستري یو برانچ دی which deals with چې پای کې موږ وایو څه وایو سټډي اف ایلیمنټس، هغه ایلیمنټس پکې سټډي کوو او هغه کمپاوند پکې سټډي کوو د ایلیمنټس چې هغه د هایدروکاربن نه علاوه وي. لاول پیژنو هایدروکاربن څه ته وایي. ګوره هایدروکاربن مطلب دی هغه کمپاوند چې پای کې هایدروجن او کاربن راغلی. څه پکې راغلی؟ کاربن. لکه اوس ګوره زه یو کمپاوند رالم، سپوز زما سره چې دا یو ایلیمنٹ هایدروجن دی او دا دغه سره چې دی کاربن دی. نو چې داسې یو کمپاوند و چې په هغې کې کاربن او هایدروجن
هغې ته موږ څه هغې ته موږ هایدروکاربن ورته وایو. د هغې بیسټ اګزامپل زموږ په کور کې چې کوم سوی ګیس دی دې کې باقاعده چې دی نو کاربن او هایدروجن پکې موجود دی. لکه اوس دا زما سره CH4 فارموله ده سپوز، دغه شان دلته هم یو هایدروجن دی، مطلب درې طرفه هایدروجن دی، څلور طرفه ساري. نو دا ګور دا کاربن دی، دې له کلر لږ چینج کړو تاسو ته پته ولګي. او دې ته بیا چې نو لکه یو هایدروجن دا ټیش دی، یو هایدروجن دا ټیش دی، یو دا دی، یو دا دی، څلور طرفه هایدروجن دی خو ډایرکټ اټیچ دي. نو دغسې قسم مالیکول ته بیا موږ هایدروکاربن وایو. نو هایدروکاربن دي څه شی کم مالیکول کې چې هایدروجن او کاربن دي. د پېټرول هایدروکاربن دي، ډیزل هایدروکاربنز دي، سوی ګیس هایدروکاربن دی، LPG ګیس هایدروکاربن دی. نو په دې انارګینیک کیمستري کې د دې نه علاوه چې څه دی به سټډي کوو، مطلب سالټ به سټډي کوو، لکه مالګه شوه، د کور دا مالګه شوه، سوډا چې شو دا به پکې سټډي کوو ځکه دې کاربن هایدروجن دی. دغه شانتې موږ به پکې چې دی واټر سټډي کوو، دغه شانتې موږ به پکې چې دی میټل سټډي کوو، کوم چې لکه د اوسپنې وغیره دا زونه دي دا ټول به پکې موږ سټډي کوو. ښه جي اوس بل برانچ ته موږ د دې اګزامپل راځو. وایي فار اګزامپل ته راځو. اګزامپل کې څه وایي چې فار اګزامپل ان دیس برانچ، په دې برانچ کې وی سټډي اباوټ اکرنس، موږ لکه د یو هایدروکاربن علاوه کمپاوند سټډي کوو، خو د هغې څه سټډي کوو، لکه اکرنس سټډي کوو، مطلب دا به څه کې موجود، لکه دا زونه دا په کم ځای کې دا سبسټانس. بل دغه انارګینیک کم څیزونه چې د دې سټرکچر څنګه دی، دا پریپیر کیږي څنګه، د دې پراپرټیانې څه دي، مطلب فزیکل کیمیکل پراپرټي څه دي، او د دې یوزز چې دی د دې مختلف دغه چې دی څه دي. بل دغه شانتې دا کمپاوند چې دی یوزز څه دي، یا دې نه علاوه چې دی موږ په دې کې لکه هایدروجن پکې سټډي کوو، دغه شان اکسیجن پکې سټډي کوو، سوډیم سلفوریک اسید وغیره تیزاب وغیره دا ټول موږ په دې کې سټډي کوو. سمپل خبره ده انارګینیک کیمستري کې موږ هایدروکاربن نه علاوه کمپاوند سټډي کوو. او که پیپر دپاره سړی یادوي نو زه خو یم چې دې ځای نه چې دی لکه دا ټول دا ځای چې کوم دی دا ځای چې دی باقاعده کافي دی دې لپاره چې یو کس چې نو هغه څه کړي ځان یاد کړي. ښه جي اوس راځو موږ دریم برانچ ته. دریم برانچ چې دی هغه ارګینیک کیمستري ده. ښه جي ارګینیک کیمستري کې څنګه چې موږ بره ووایو چې انارګینیک کې موږ سټډي کوو هایدروکاربن نه علاوه کمپاوند، نو په ارګینیک کې موږ څه سټډي کوو، په دې کې موږ ارګینیک کمپاوند سټډي کوو یا هایدروکاربن سټډي کوو. دلته ما لیکلي ګورئ چې موږ په دې کې څه سټډي کوو، په دې کې موږ هایدروکاربن سټډي کوو. نو هایدروکاربن څه دي؟ هغه کمپاوند چې په چا کې کاربن او هایدروجن دي. بل یو ټکی دلته کې موږ لیکلي د ډیرایویټیوز هم دي، ډیرایویټیوز هایدروکاربن او دغه ډیرایویټیوز، مطلب لکه هایدروکاربن دی او د ده نه څه جوړ شوی دی دا به پکې سټډي کوو. فار ایگزامپل اوس ایگزامپل ته راځو. نو فار ایگزامپل ان دیس برانچ، په دې برانچ کې وی سټډي موږ سټډي کوو اباوټ د څه باره کې هایدروکاربن په باره کې لکه میتین سوی ګیس ته وایي چې د هغې CH4 فارموله ده، یا دغه شانتې ایتین چې دا یو بل ارګینیک کمپاوند دی دا به کوم سټډي کوو. دغه شانتې د ډیرایویټیوز دي لکه الکایل هیلایډ. الکایل هیلایډ مطلب دا شو لکه زموږ سره چې کوم دا CH4 دی، د دې CH4 چې دی لکه اوس دا زما سره CH4 دی، دا زما سره CH4 دی او د دې فارموله چون کې داسې د ګوره CH4. او اوس مونږ ولګو چې دې CH4 نه چې دی دا 3 دې نه یو هایدروجن لرو، څلور دی یو تیل لرو، مطلب دا زه CH3 کوم. څه کوم؟ یو هایدروجن چې لرو دا به زه ورته څه اټیچ کوم؟ Cl ورته اټیچ کوم. نو دې ته اوس مونږ هایدروکاربن، نو دا الکایل هیلایډ شو یو قسمه. لول و CH4 لکه فارموله دلته ګورئ دا وګورئ، لکه کلر ورته چینج کوم ګورئ ګوره دا CH4 دی، دا CH4 دی، خو زه ولګېد په یو هایدروجن لرو دا په ځایمي Cl اټیچ کړو. نو داسې قسمه کمپاوند ته هم بیا دغه وایو، دا خو الکایل دی او هیلایډ شو، خو دا ډیرایویټیوز دي. ښه جي اوس راځو انالیټیکل کیمستري ته. انالیټیکل کیمستري کې چې دی مونږ څه سټډي کوو؟ ښه جي انالیټیکل کیمستري کې ګوره with this branch of chemistry، په دې برانچ کې موږ سټډي کوو څه سټډي کوو؟ کوالټیټیو اینډ کوانټیټیټیو انالیسیس اف میټر، لکه د یو میټر کوانټیټیټیو او کوالټیټیو انالیسیس کوو. د یو میټر څه کوو؟ کوالټیټیو او کوانټیټیټیو انالیسیس کوو. کوالټیټیو او کوانټیټیټیو انالیسیس د میټر مطلب څه دی؟ کوالټیټیو وته د یو کوالټي ده، مطلب زه یو میټر تیاروم نو د هغې دپاره څه سره ولم، this is called qualitative analysis. کوانټیټیټیو انالیسیس څه ته وایي؟ زه یو میټر جوړوم
سس ما راغستې دي لکه اوس فار ایگزامپل زه واټر جوړوم د دې لپاره سس یعنې کوالټیټیو سره مین سس یعنې هایدروجن او اکسیجن به راوړم خو اوس د هایدروجن اکسیجن څونه راوړم دې د کوانټیټیټیو انالیسیس وایي نو په انالیټیکل کیمستري کې ماته دا اندازه لګي یا زه دا میټر سټډي کوم چې زه یو سیز جوړوم پر لیبارټري کې په انډسټري کې نو د هغه سیز دپاره کم نور کیمیکل ریاکټنټ راغستل غواړي دا کوالټیټیو انالیسیس شو او څونه مقدار راغستل پکار دي ته کوانټیټیټیو انالیسیس ورته ویلی شي ښه دلته باقاعده کلیر کټ ایکسپلینیشن شوی د کوالټیټیو انالیسیس کوالټیټیو مین کوالټیټیو مطلب دی وټ کایند اف ایټمز کم قسم ایټمز راولو کم قسمه مالیکولز راول او کوانټیټیټیو مطلب څه دی چې څونه راولو هاو مچ ماس څونه راولو او هاو مچ نمبر اف دی او څونه نمبر اف ایټمز چې راولو د مالیکول دې ته موږ څه وایو کوانټیټیټیو انالیټیکل کیمستري وایي انالیټیکل کیمستري سره هغه برانچ د کیمستري چې په هغې کې موږ دا سټډي کوو چې یو میټر چې دی هغه زه جوړوم د هغې دپاره کم څیزونه پکار دي او څونه پکار دي مطلب کوالټیټیو مین او کوالټیټیو مین کم څیزونه پکار دي کوانټیټیو مین څونه پکار دي لکه اوس زه مالګه جوړوم د دې مالګې دپاره ماله کوانټیټیټیو انالیسیس پکار دی که نو کوالټیټیو انالیسیس پکار دی مطلب زه دا جوړوم د له څه سره راولم د لپاره به سوډیم رالم د لپاره به چې دی زه کلورین رالم دا Na2 plus Na plus Cl2 دا دواړه به زه رالم دا شو کوالټیټیو انالیسیس اوس دا به زه څونه رالم دا سوډیم به زه څونه رالم او دا کلورین چې دا به زه څونه رالم دې ته ویلی شي کوانټیټیټیو انالیسیس نو هغه چې ایکسپریمنټ مونږ کوو د هغې مطابق بیا مونږ چې دی NaCl چې جوړو د هغې لپاره د هغې مطابق سوډیم او کلورین چې هغه مونږ بیا راخلو ښه جي دا شو انالیټیکل کیمستري حاجی اوس راځو مونږه حاجی اوس اگزامپل دی ورکوي د دې برانچ انالیسیس اف ایوری میټر از سټډیډ ان دس برانچ مطلب د هر میټر انالیسیس په دې برانچ کې سټډي کیږي لکه اوس د واټر زه انالیسیس کوم ګورئ نیم اف کمپاوند یو کمپاوند دی واټر ښه دا دې له کوالټیټیو انالیسیس مطلب دی چې د څه نه دی جوړ دی دی د هایدروجن نه او د اکسیجن نه جوړ دی یا په دې کې څه دي نو کوانټیټیټیو انالیسیس دا دی چې په دې کې ګوره څو ایټمونه د هایدروجن دي 2 ایټمونه د هایدروجن دي H2 فارموله چې د داسې ده که نه لکه H2 چې دی مونږ لکه اوس دا زما سره د H2 فارموله دی H2 او O ګوره 2 ایټم اف هایدروجن شو دا ګوره یو ایټم چې د اکسیجن شو یو ایټم د چا شو د اکسیجن شو دا کوانټیټیټیو انالیسیس شو دا کوالټیټیو انالیسیس شو دا کوانټیټیټیو انالیسیس شو اوس که د پرسنټیج په حساب یا د ماس په حساب شي تقریبا 11% په دې کې هایدروجن او 88% چې په دې کې اکسیجن ښه جون دا انالیسیس چې دی د انالیټیکل کیمستري په باره کې شو اوس مونږ بایو کیمستري ته راځو بل برانچ زموږ څه دی بایو کیمستري د نوم نه ظاهر ده چې دا داسې کیمستري چې په دې کې مونږ ټول د لیوینګ باډیز کې څه ریاکشنز کیږي په لیوینګ باډیز کې څه کوم پروسیس روان دي هغه ټول هم په دې کې سټډي کوو لکه سمپل اگزامپل زه راولم فوټوسنتھسس په پلانټ کې کیږي دا هم په دې بایو کیمستري کې سټډي کیږي دغه شان زموږ په باډي کې ریسپایریشن روان دی دا هم په دې بایو کیمستري کې سټډي کیږي نور ډېر شی پروسیس دي هغه مونږ ټول په دې بایو کیمستري کې سټډي کوو خو راځئ چې لږ په دې کې ایکسپلین کوو و اټ از د برانچ اف کیمستري دا د کیمستري یو برانچ دی which deals with چې پای کې موږ سټډي کوو څه شی سینتھسیس یعنی جوړېدل سټډي کوو د څه جوړېدل او بل ماتېدل ډیکمپوز کېدل لکه دغه برانچ د کیمستري چې پای کې موږ جوړېدل او ماتېدل سټډي کوو د څه د کمپاونډز د څه شي د کمپاونډز د دې نه علاوه ریاکشنز پکې موږ سټډي کوو کم ریاکشن چې کم په لیوینګ باډیز کې لکه په پلانټس کې په انیمل کې مطلب زما په باډي کې ستاسو په باډي کې د پلانټ په باډي کې د انیمل په باډي کې د هیومن ټول په باډي کې چې کم کمپاوند سینتھسایز کیږي جوړیږي یا کم کمپاوند ډیکمپوز کیږي یعنی ماتیږي نو دا ټول یا کم ریاکشن چې کیږي په باډي کې دا ټول په کم ځای کې سټډي کیږي د بایو کیمستري مطلب د دې لپاره بایو کیمستري برانچ دی لکه اوس پر ایگزامپل زما باډي کې چې نو کاربوهایډریټ جوړیږي زما په باډي کې پروټین جوړیږي او ډیکمپوز کیږي زما په باډي کې ویټامینز چې جوړیږي خو نه خو لکه زما باډي ته راځي یا بیا ډیکمپوز کیږي زما په باډي کې چې ریسپایریشن کیږي دغه شان فوټوسنتھسس کیږي دا ټول به دي ټول اورال سټډي په بایو کیمستري کې موږ کوو
خجی بل برانچ لري هغه ته نیوکلیر کیمستري ویل شي. بل برانچ لري سره هغه نیوکلیر کیمستري. نیوکلیر کیمستري موږ اوس لږ ایکسپلین کوم. نیوکلیر کیمستري سوی نیوکلیر کیمستري وای اټ ډیلز وذ د سټڈی اف نیوکلیس. د نوم نه ظاهر ده چې په دې کې نیوکلیس سټڈی کیږي. نیوکلیر کیمستري مطلب نیوکلیس سټڈی وکړي. تاسو ته پته نیوکلیس تاسو پیژنئ کنه. اجي ګوره زموږ سره سپوز دا یو اټم دی. د اټم دا بالکل سنټرل پارت دی. دغه شانتي دا د دې نه بهر هغه شیلونه ډېر شي شیلونه داسې موږ ډېر ښه ډرا کړو. نو دا منځنی پارت نه دې ته نیوکلیس وایي. دا ځای نیوکلیس دی. نو په دې نیوکلیس کې تاسو ته پته چې په دې کې پروټون او نیوټران دي. نو موږ دا ټولې خبرې چې دې کې موږ دا سټډي کوو د نیوکلیس. اوس نیوکلیس سټډي کوو خو د هغې څه سټډي کوو؟ ځکه نیوکلیس وړوکی څیز نه دی، دا خو پوره یو پټه دنیا ده. نو په دې کې هم د نیوکلیس څه سټډي کوو؟ لکه په دې نیوکلیس کې چې کوم چینجز راځي دا پکې سټډي کوو. چینجز اکرینګ ان اټ مطلب په نیوکلیس کې څه چینج راځي. بل دې کې چې کوم پارټیکل دي د هغه پراپرټیانې موږ سټډي کوو. لکه الکترون دې کې ساري پروټون دي، نیوټران دي، نور ډېر شي پارټیکل دي پکې، هغه به سټډي کوو. د دې نه علاوه امیشن اور ابزارپشن of radiation from the nucleus. لکه د نیوکلیس ته څه انرژي راځي یا د نیوکلیس ته څه انرژي وځي، دا ټول پکې سټډي کوو. د نیوکلیر کیمستري ډېر زیات وسیع فیلډ دی. او د نیوکلیر بم چې جوړیږي، فیوژن ریاکشنز چې کوم کیږي، هایدروجن بم، اټم بم، نور داسې بمان، نور داسې بجلي چې جوړیږي په کومه طریقه باندې په نیوکلیر ریاکټرز کې، نو هغه ټول چې دی نو هغه په نیوکلیر کیمستري نه چاپېره تاویږي. نو فار ایگزامپل اوس موږ ایگزامپل راځو. In this branch, په دې برانچ کې we study about موږ سټډي کوو various forces of nucleus. لکه په نیوکلیس کې ډېر ښه فورسز دا به سټډي کوو. پروټون چې دی هغه پکې موږ سټډي کوو. نیوټران چې دی هغه پکې سټډي کوو. د دې نه یو ریز وځي هغه ته ګیما ریز هغه پکې سټډي کوو. الفا ریز ته وځي هغه پکې سټډي کوو. بیټا ریز وځي هغه پکې سټډي کوو. د نیوکلیس د وجې نه فیوژن ریاکشن کیږي، د دې د وجې نه فیژن ریاکشن کیږي، دا ټول پکې موږ سټډي کوو. اوس به تاسو چې فیوژن څه ته وایي، فیوژن مین واړه اټمونه راوځي شي، د هغې نه غټ اټم جوړ شي. فیژن ریاکشن دی چې یو اټم مات شي، غټ اټم لکه یورینیم د اټم بم چې ډزیږي دا مات شي او د هغې نه چې نو هیټ او نور مالیکول پیدا شي، دا فیژن ریاکشن دی. او نور پروټون تاسو پیژنئ په نیوکلیس کې چې پازیټیو چارج وي، نیوټران په نیوکلیس کې په هغه چارج نه وي. ګیما ریز چې هغه هم د نیوکلیس نه دا ریز دي. او دغه شانتې په دې ګیما ریز باندې لکه دا نیوټران په شانتې پارټیکل غونته ریز دي. الفا ریز چې دي په ده باندې ډبل پازیټیو چارج وي، بیټا ریز باندې چې دی نیګیټیو ریز دي. دغه څه پازیټیو وي خو څه پکې نیګیټیو. حاجي اوس راځو مونږ بل ټاپک چې دی هغه مونږ سټډي کوو، هغه ته مونږ وایو نیوکلیر انډسټریل کیمستري. اوس مونږ څه سټډي کوو؟ اوس انډسټریل کیمستري مطلب نوم نه ظاهره ده، بس اسان ټاپکونه دي. په ارګینیک کمپاوند سټډي کوو، په انارګینیک کمپاوند سټډي کوو. کې اوس سمپل دی یادې. فزیکل کیمستري کې فزیکل پراپرټي او کمپوزیشن دی او سبسټانس سټډي کوو. دغه شان دي چې نو په نیوکلیر کیمستري کې آل اباؤټ نیوکلیس سټډي کوو، پای کې څه دي پارټیکلز دي هغه سټډي کوو. دغه شانتي بایو کیمستري کې موږ په لیوینګ باډیز کې چې کوم ریاکشن کیږي هغه سټډي کوو. دغه شانتي په انډسټریل کیمستري کې چې موږ هغه دا سټډي کوو چې په انډسټري کې څه شیزونه جوړیږي، د هغې لپاره کم طریقې استعمالیږي. اټ ډیلز وذ په دې کې څه سټډي کوو؟ اټ ډیلز وذ د ټیکنیکس، هغه طریقې او هغه کیمیکل پروسس پکې سټډي کوو کوم چې مینوفیکچرینګ لپاره پکار راځي، د جوړېدو لپاره پکار راځي د څه شي، د ویریس انډسټریل پروډکټس. مطلب لکه اوس دې ځای کې ماته وایي چې سیمنټ څنګه جوړیږي، سیمنټ فرټیلایزر څنګه جوړیږي، سره کوم چې پټو کې اچي، شیشه څنګه جوړیږي، دا شان پلاستیک څنګه جوړیږي، دا ټول په انډسټریل کیمستري کې چې موږ سټډي کوو. حاجي دغه شانتي اوس بل برانچ دی زموږ سره، هغې ته موږ وایو انوایرمنټل کیمستري. یا نوم نه ظاهر ده چې انوایرمنټ په باره کې به سټډي کېږي. حاجي نو په دې کې موږ څه سټډي کوو؟ اټ ډیلز وذ په دې کې سټډي کوو څه شی؟ انټریکشن آف کیمیکل سبسټانس، د کیمیکل سبسټانسو انټریکشنز یا د انوایرمنټ سره څه دی دا پکې موږ سټډي کوو. او بیا د دې څیزونو په ماحول باندې څه افیکټ دی، څه اثر دی. انوایرمنټل کیمستري کې موږ د مختلف میټر د انوایرمنټ سره ریلیشن سټډي کوو. بیا دغه سبسټانسز دغه سیزونو د انوایرمنټ باندې اثر ښه دی که بد دی دا ټول پکې سټډي کوو. لکه فار ایگزامپل ایر پولوشن راځي په انوایرمنټ کې، د کیمیکل د لاسه راځي. واټر کې پولوشن راځي، دا کیمیکل د لاسه راځي. نو دا یو ټو مین ایریاز دي چې هغه په دې انډسټریل کیمستري کې چې دغه موږ سټډي کوو. حاجي اوس فردر مونږ پروسیډ کیږو.
حاجی اوس زمونږ چونکې برانچز ختم شول، برانچز خو مونږه بار بار ریپیټ هم کړل په دغه کې. اوس راځو مونږه د میټر ته سمپلی دا ډیفاین کوو چې میټر څه شی دی. نو میټر کوېسچن نمبر 6 دی چې ډیفاین میټر او ګیو اگزامپل. میټر څه شی دی؟ میټر څه ته وایو؟ دا مونږ د وړوکي کلاس نه 5 6 کلاس نه زده کړي دي. anything that has mass and volume. بس هغه څیز چې وزن شته او ماس شته هغې ته میټر وایي. هر ماشوم هر یو کس یې پیژني. د دنیا هر څیز چې دا میټر کنسیډر کېږي. میټر دوه قسمه دي، یو د پیور سبستانس سره او یو چې دی زموږ سره میکسچر یعنی امپیور سبستانس دی. نو په پیور سبستانس کې یو الیمنٹ راځي، یو پکې کمپاوند راځي. دې ته پیور ځکه وایي که نه، دې په ډیفینیشن کې دا ټکی ځکه چې دا چې کله دوه درې څیزونه یو ځای شي، لکه په الیمنٹ کې دوه درې قسمه اټمونه یو ځای کېږي، په کمپاوند کې دوه درې قسمه الیمنټونه یو ځای کېږي. نو د هغې نه چې کوم څیز جوړ شي، دغه څیز یو څیز یو پیور څیز دی. اوس میکسچر چې دی هغې ته امپیور ځکه وایي چې په هغې کې دوه درې څیزونه چې دی هغه مکس کېږي او جدا جدا پراته دي، هر یو خپله پراپرټي چې دی شو کوي. نو مونږ جسټ میټر زده کړو چې میټر هغه سبستانس دی چې هغه وزن لري یعنې ماسي او والیوم او ځینې سي. بیا میټر بنیادي طور دوه قسمه دي، یو پیور سبستانس دی لکه الیمنٹ او کمپاوند چې دي پکې، او بیا امپیور دی چې هغه میکسچر دی. نور په ډیټیل به بیا په میکسچر کې وایو. حاجي اوس بنیادي طور زموږ چې کوم امپورټنټ 9 کلاس کې ټاپک دی هغه د الیمنٹ. کوېسچن نمبر 8 explain the element and give example. element څه ته ویل شي؟ په دې خبره باندې واړه ډېر زیات کنفیوزینګ. ګوره element او اټم مالیکول کمپاوند دا ځونه ډېر زده کول پکار دي، په دې ځان پوه کړئ. بنیادي خبره دا ده چې د دنیا د ټولو نه هر څه چې هر میټر چې دی د هغې نه وړوکی څیز لکه د یو دیوال خلک جوړوي نو خښتې راوځي کوي که نه، بیا چې دا خښته جوړه شوې ده خو دې لپاره یې خاوره راغستې ده که نه، بیا دا خاوره چې ده په دې کې مختلف قسمه چې دی واړه څیزونه چې هغه به الیمنټ وي، د هغه الیمنټ کې دنده چې کوم واړه څیزونه هغه به ایټمز وي. نو مونږ دا الیمنټ چې دی دا هغه سبستانس دی چې هغه د ایټمز نه جوړي. سمپل خبره، الیمنٹ هغه سبستانس دی چې هغه د ایټمز نه جوړي. حاجي اوس راځو ډیفینیشن کې. an element is a type of pure simple substance. element یو pure simple substance دی that cannot be broken down چې هغه مونږ نشو ماتولی into simpler substance، یعنی مزید نور سمپل کولی نشو. لکه خښت دیوال دی تا جوړ کو، دا ته سمپل سبستانس دی، تا مات که سیمنټ ته جدا که خښت جدا کولی شي. اوس خښته د هغه ته ماته که د هغې نه پاوډر ته جوړولی شي، خو چې کله ته اخري حد ته ورسې الیمنټ ته ورسې نو د دې الیمنټ کې دنده ایټمز دي، د دې نه اوس هغه ایټمز ته ډېر په اسانه نشي اخیستی. دې وجې نه وایي چې الیمنټ هغه سبستانس دی، هغه پیور سبستانس دی چې هغه ته مزید نشي بروکن ډاون کولی، یعنې ایټم ته نشي جدا کولی، ځکه الیمنټ د ایټمز نه جوړ دی په عام فزیکل یا کیمیکل میتھډ باندې. دې لپاره به ډېر کمپلیکیټډ میتھډ پکار وي، نیوکلیر ریاکشنز بوله پکار وي چې ته کله الیمنټ نه ایټمز رالي. یا بل ډیفینیشن دا دی چې a pure substance consisting of only one kind of atoms. هغه سبستانس چې پای کې صرف ایټمز دي. ما تاسو ته اول کې وویل چې الیمنټ جوړ دی د ایټمز ده، الیمنټ جوړ دی څه نه؟ ایټمز ده. په الیمنټ کې دنده ایټمز دي. اوس په الیمنټ کې دوه درې قسمه ایټمز کېدای شي، څلور قسمه کېدای شي، دوه قسمه کېدای شي، خو چې کوم سیم کاینډ اف ایټمز یا به څه جوړوي هغه به الیمنټ جوړوي. حاجي اوس لږ ایکسپلینیشن ته راځو. پیپر کې چې راشي ډیفاین الیمنٹ، ډیفاین ایکسپلین، هغه ډیفینیشن شو، دا به ایکسپلینیشن یې ګورئ. ها ایکسپلینیشن دا دی چې د فنډامنټل یونټ اف ان الیمنٹ از ایټم. د الیمنٹ لپاره بنیادي سیس چې کوم دی، بنیادي یونټ چې کوم دی نو هغه ایټم دی، یعنې الیمنٹ جوړ د ایټم څخه، مطلب یې دا شو. اوس ایټم څه شی دی؟ ایټم هغه سمالسټ پارټیکل دی، ایټم از د سمالسټ پارټیکل اف الیمنٹ. الیمنٹ د پاره سمالست سیس چې دغه ایټم دی، لکه د بلډینګ د پاره سمالست سیس څه شی دی؟ خښته ده. دغه شان د الیمنټ چې د دې لپاره سمالست سیس څه شی دی؟ ایټم دی. او دا ایټم یا دا الیمنټ چې دی د ټیک پارټ ان ا کیمیکل ریاکشن، دا ریاکشن چې کېږي دا ټول الیمنټ او ایټمز په دې کې انوالو. thus it can be said that نو موږ دا ویلی شو that atoms are the building blocks of an element. لکه ایټم چې دی دا د څنګه چې د یو بلډینګ لپاره بلاکس چې دی هغه پکار راځي، دا شان د الیمنٹ دا بلډینګ چې جوړوي دا به ایټم دي، یعنی ایټم از د بلډینګ بلاک اف الیمنٹ. ښه جي was the atomic number of
the atomic number of all atoms of an element is exactly same. ها اوس ما ګوره دې کې خبر لک کلیر کول غواړي لکه atoms element چې هغه اټم دی ما تاسو ته د ویډیو کې مخکې وي چې دا element چې دی کنه دا چې جوړي نو دا د یو قسم یا د یو قسم نو بلکې دوه درې قسمه اټمونه راوځي چې ته ایسوټوپ سم ویل شي لکه زه به تاسو ته اگزامپل درکړم دا هایدروجن element دی د هایدروجن element چې د درې قسمه اټم نه جوړي یو ته موږ پروټیم وایو یو ته موږ ډیوټریم وایو یو ته موږ ټریټیم وایو مطلب دا چې د درې قسمه اټمونه جوړ شو یو پروټیم شو یو ډیوټریم شو یو ټریټیم شو او دا غین د هایدروجن element جوړیږي پروټیم ډیوټریم ټریټیم درې اټمونه دي د هایدروجن او هغه درې ونه راوځي شو دا غین element هایدروجن چې دی جوړ شو ها خو دلته چې خبره کړې چې د اټامیک نمبر اف آل د اټمز اوس د element خو تر نن پورې 118 element دی کنه د هر element خپل یو نمبر دی هغه ته اټامیک نمبر وایي نو اوس په دې دا خو د element اټامیک نمبر دی خو په دې اټم کې چې کوم لکه په دې element کې دنده چې کوم اټمز دوه درې قسمه اټمز لکه پروټیم ډیوټریم ټریټیم درې ونه اټمونه دي چې د هایدروجن دي کنه نو دا پروټیم ډیوټریم او ټریټیم چې دا درې ونه د هایدروجن اټم دي د دې اټامیک نمبر هم د 111 دی وز دا درې ونه اټمونه چې دي د ایسوټوپ جوړدل شي دا د بل نه بدل پس دي چې په دې یو هایدروجن کې دي دا صرف او صرف دی بل په ماس نمبر او په نیوټرانو بدل دي نور اټامیک نمبر د دې سیم دی ځکه دا خبره کوي چې د اټامیک نمبر اف آل د اټمز اف ان element exactly same یعنی دا سیم ها خجی وای فار ایگزامپل د هیلیوم is an element هیلیوم یو element دی consisting of helium atoms of the helium atom نه جوړي او دا غي atomic number 2 دی هایدروجن اټم د هایدروجن نه جوړي دا غي atomic number 1 دی ځکه اول نه element دی وس مونږ چې پیپر کې لیکل کوو نو په دې طریقه کوو چې لکه ډیفینیشن بیا ایکسپلینیشن بیا ټوټل نمبر اف الیمنټس ټوټل نمبر اف الیمنټ د نه پوره سوري 118 الیمنټ دی ها الیمنټ چې کوم کلاسیفای شوی د 118 کې دی کې د 92 الیمنټ چې دی هغه نیچرلی دا ګوره باندې کړي ټوټل په دې 118 کې 92 نمبر نیچرلی قدرتي لکه پزما کې الله پاک پیدا کړو مونږ راوستي دي صفاواګي پزما کې او س ارتفیشلی 26 الیمنټ ارتفیشلی چې کومه په لیبرټرانو کې تیار کړی دي نو ارتفیشل چې دی ګوره ارتفیشل یا مین الیمنٹ افټر یو ها وس کم الیمنٹ چې دی هغه د بدی د ارتفیشلی د یورانیم نه پس یورانیم زما سره یو الیمنٹ ته پریکټیبل کې لاړ شي اټامیک نمبر 92 ګوري اټامیک نمبر 92 چې دی هغه یورانیم دی د یورانیم نه چې دی دا غنه اخوا چې کوم الیمنٹ د په بیټری کې تیر شي دی وجه دغه الیمنٹ موږ اکثر ترانس یورانیم سیریز الیمنٹ ورته موږ یا سمپل ورته ترانس یورانیم ورته وایي ترانس یورانیم ټیک شو جی دا به لګي اضافي خبرې دي دا په بوک کې نشته خاص مونږه لکه الیمنٹ خو مونږه 118 الیمنٹ لکه هایدروجن دی هیلیوم دی نیان دی سوډیم دی پوټاشیم دی کیلشیم دی دا شنه بیریلیوم میګنیشیم دی آیرن دی نیکل دی کاپر دی زنک دی ګولډ دی مرکری دی دا ډېر 118 الیمنٹ دي نو په کار د شوز د دونه غټ غټ نوم چې خلک په یو لڅکه چې د الیمنٹ په کمپاوند کې سالي یو کمپاوند جوړي او ریاکشن مکی نو غټ غټ نوم لیکل خو زم د پار لګ مسلې دیو جن په کار د چې دا مونږ لګ په سیمپل حالت کې چې ساده حالت کې ولیکو نو د دې کوم ریپرزنټیشن موږ په کم سیس کو هغه ته موږ داغه سیمبل ورته وایو څه ورته وایو سیمبل لکه فار ایگزامپل هایدروجن چې هغه اچ دی نو داغه د ما په ول کې نه اچ می دراغسته نایتروجن چې داغه په ول کې ان دی ماته ان راغسته د اکسیجن سیمبل چې هغه او دی د کاربن سیمبل چې هغه سی دی دغه شانې د بوران سیمبل چې هغه بی دی ها و زما سره د سی الیمنٹ شته داسې الیمنټ شتي چې د هغو دغه چې دي د نومونه دا یې که وګورې لکه اوس ګوره آیرن دی خو نوم یې آیرن دی خو سیمبل اف ای دی نو اوس د اف ای د کوم ځای نه راغستلی دا یې د فیرم نه راغستی دا ولې ریزن دا دی که نه چې الریډي زما سره آیوډین په شکل کې نو هغو یا آی آر د ایریډیم په یا بل څه داسې الیمنټ په شکل کې نو دې وجې نه هغو آی نه راغستو او د لیټن نومونه چې کوم وو لکه د آیرن لیټن نوم فیرم دی نو د هغې نه له سیمبل راغستی دغه شان د سونیم نوم هم په کار چې ایس یې راغستی ایس سلفر موجود نو دې وجې نه د نوم چې بیا د چې کوم دغه
لیټن ورلډ نیټرم د هغې نه لکه NA. دغه شان د پوټاشیم د K سیمبل چې دی دا یې د کوم لیټن کیلیم نوم دی د هغې نه ولغستی. دغه شان د کاپر CU نوم چې دی دا ول باقاعده د کیوپرم نه یعنی د لیټن ورډ نه ولغستی. دغه شان د لیډ د PB سیمبل چې دی دا ول د دغه نه اخستی دی د لیټن ورډ پلمبم نه ولغستی. ښه جي اوس په دې کې یو اضافي یو خبره کوم چې که تاسو ګورئ په دې څه ایلیمنټ داسې دي چې د هغې یو سیمبل دی. بعض ایلیمنټ داسې دي چې د هغې کې دوه ټکي رااخیستې شوي دي لکه اوس دلته یو دی دلته دوه دي. د دې لپاره رولز څه دي؟ د دې رولز دا دي که نه ځان سره ځان لږ پوه کړئ. لږ وضاحت کوم بره لږ ډېر ټاپک کې شته. ها د دې رولز دا دي که نه ګورئ یاد ساتئ. ښه رولز یې دا دي رایټینګ سیمبل writing symbol of an element. The element symbol لیکو. The symbol of element consists of one. The element symbol به یا یو لیټر یا به دوه لیټر یا به درې لیټر. یو لیټر به یا به دوه لیټر. اوس ګور دا یو لیټر دی، د هایدروجن دا یو لیټر دی، د نایټروجن دا یو لیټر دی، د اکسیجن دا یو لیټر دی، د کاربن یو لیټر دی. هغه اول نه یو نه راغستی دی. او که زه د فرم هغه وګورم یا د ایرن هغه دوه لیټرز دي، د FE اولني دوه. دغه شان سوډیم چې دی هغه هم دوه دي او NA راغستی. نو رولز دا دي چې فرست لیټر is written in capital. که چېرته یو رالی خو په کیپټل لیکي، خو که دوه ټکي رالی نو اولنی به یې کیپټلي. ګورئ جي ښه ګوره په دې CU کې ګورئ اولنی کیپټل دی. ښه جي اوس زه د دویمې یو ته ګورئ دا اسمال دی، یو اسمال دی. نو دا رول دی چې ته اولنی رالی یا سیکنډ اولنی چې کیپټل رالی خو سیکنډ یا تھرډ چې کوم هغه خامخا اسمال لیټر. لکه اوس H خو کیپټل دی دا لپاره، په هیلیم کې چې دی څنګه چې ما لاندې وویل H کیپټل دی خو E اسمال دی، او NA چې دی په دې کې N اسمال کیپټل دی خو A اسمال دی. نو دا رولز به خامخا یاد ساتل پکار دي. ښه جي نو دا زمونږ نن کوم ټاپک چې و پای کې برانچز اف کیمسټري او د ایلیمنټ په باره کې مونږ وویل. انشاءالله نیکسټ ویډیو به زمونږ چې دی هغه باقاعده د کمپاوند په باره کې. ښه زه تاسو ټول ته دا خبره کوم چې دا چونکې بالکل په پښتو کې کلیر دا ټاپک مونږ وایو. څه مسله راځي باقاعده په کمنټس کې ډایرکټ په وټساپ باندې زموږ چونکې زیاته دا سټوډنټان ګوري د وټساپ نمبر سره زما شتي، زما سره چې دی کنټیکټ ساتئ. او که بعض خبره به کې چاته کې مونږ په غلطه کړي نو انشاءالله د هغې کریکشن لپاره چې دی د حق شته تاسو ته چې ما ته وایي چې موږ کړی کړو. شکریه، مهرباني. تھینک یو. سی یو سون.